عوامي نیشنل پارټۍ سیند څانګې لخوا د کراچۍ په شپږو ضلعو کې ورکرز کنونشن تابع کولو سلسله پای ته رسېدلې چې پکې د ضلعو عہدیدارانو سره کارکونانو به هم په لوی شمېره کې ګډون کولو. په دغه کنونشنو کې ضلعي عہدیدارانو سره د صوبې صدر شهید سید به هم کارکونانو ته خطاب کوو. عوامي نیشنل پارټۍ د دې کنونشنو مقصد که یو خوا نوی جوړې کړې شوي کابینو منظم کول وو، نو بل خوا د پارټۍ کارکونان هم فعال کول وو، کوم چې د ضلعې په توګه د پارټۍ سرمایه ګڼل کیږي. ورکرز کنونشنو کې ټولو لویه دستوره د ښار په ضلع ویسټ کې تابع کړې شوې وه چې پکې ضلعي عہدیدارانو سره شاه سید هم کارکونانو ته خطاب کړی وو. بنیادي ډول یو کارکون ته دا احساس وشي چې ته له والي سره ستا پارټي شته، ستا وارډ دی، ستا پی ایس دی، ستا ضلع ده، ستا صوبه ده او ستا مرکز هم شته. دا زمونږ او ستاسو رشته چې ده دا د مینې ده، دا د پیسو نه ده، دا بازاري مینه نه ده. ورکرز کنونشن ضلع ویسټ په اړه د ضلعي صدر او عہدیدارانو خیبر نیوز ته خصوصي وینا کړې چې ماشاءالله ګراوند ډک دی او ټول ملګري ښه په ګڼ تعداد کې په دې باندې شرکت کړلی. د خپل واर्डونو د پی ایسونو او ټولو ځایونو ډېر زیات شکرګزار یم چې ښه په ګڼ تعداد کې زموږ سره په دې ورکر کنونشن کې شرکت کړلی. ان پی خو لکه د باچا خان د فکر یو تسلسل دی، خو لکه په ولس کې د هلو ځلو کولو مقصد زموږ دی چې د باچا خان د سوچ او فکر همیشه ژوندی. د ډسټریکټ ویسټ د پښتنو په کراچۍ کې ټولو نه لوی ضلع ده او په مستقبل کې به د دې کنونشن ډېر خاص رات د پښتنو په سیاست باندې پرېوځي. د ضلعي په توګه کنونشنو باندې عوامي نیشنل پارټۍ عام کارکونانو د لوی خوشحالۍ اظهار کړی او د پارټۍ د ودې لپاره د صوبایي قیادت دا فیصله غوره ګرځولې. عوامي نیشنل پارټۍ د کراچۍ په مختلفو ضلعو کې دا مختلفې دستوري چې ورکرز کنونشن په نوم دا تابع کړي وي چې مقصد یې صرف او صرف خپل د ضلعي په سطح چې کوم کارکون دی هغه اکټیو کولو او د هغوی چې کوم جوش او جذبه د پارټۍ سره هغه زیاتولو. کیمرامین زاهد سره نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.